نو زمونږ د دې وطن یو ښایسته او ښکلی عالم مفتی سردار علي صاحب هغه وفات شوی دی او الله ورله د شهادت مرګ ورکړی دی. الله دې هغه د هغه شهادت قبول کړي او الله دې ورله درجات عالیه ورکړي. ماشومان بچي ترې پاتې شو، الله دې ورله صبر ورکړي. ډېر زیات ادب پکې و. موږ چې اکثر پروګرامونو کې به موږ سره یو ځای شو، زما به ډېر زیات ادب کو. زما دې زوی ته یې وې د احمد دی، زما دې زوی ته یې وې د نمبر راله راکړه ځکه شیخ صاحب سره زه خبرې نشم کولی. نو بعضې وخت کې به زما دې زوی سره خبرې وکړې. یو ځل ده ته یې کال وکړه چې یاره دغه شان دی زموږ د اوښې مدرسه ده او زما خپله مدرسه ده او شیخ صاحب نه ټیم واله. ما درته وویل چې بچې زما خو تقریبا 2-3 میاشتې شوې ټیمونه زما تقسیم دي او د ورځې 5-6 پروګرامه دي، ما سره خو ټیم نشته. ده ورته وویل یاره شیخ صاحب سره ټیم شته دی، نه هغه فارغه نه دی. ده ته یې بیا وویل چې علما خو ډېر زیات دي خو هغه سره زما ډېر زیات محبت دی، خامخا به د شیخ صاحب نه ټیم اخلي. ده ته مې وویل څوک و؟ ده ما ته بابا په خپله مقرر دی، د دنیا علما دي، دا 2م کال یې رضا څه ټیم به ورکو؟ ما ورته احمده ټیم به ورکوم خو د خپلې تبې داسې به یو پروګرام وروستو بل مخکې هغې کې ول ټیم وباسو. نو بیا هغه مدرسې ته لاړو چې کوم ځای کې به یو ځای شو. بعضې وخت کې به ده ته وي شابه زه شیخ صاحب سره کښېنم تصویر وباسم. ما ورته یې ګورې مفتي صاحب د تصویرونو نه ته پرېږده یاره، نه ده ته وایي شابه تصویر رالی وباسه. دنه به زما نمبر اخیستی و بعضې وخت کې به ده سره دغه وکړ. داسې چې زه به چې بیان بیا کوو چې زه به ورغلم وی بیا شیخ صاحب راغی زما لاس به یم قسم دی ښکل کړل، قسم مې درته وخوړل د تقبیل د یدینو بیا راله وکړل، دا لاس بیا ښکل کړل. بعضې وخت کې به ورغلم تقریر به عاجز شروع کړی و، ما ته به هغوی وویل یاره داسې پروګرام دی مفتي سردار علي تقریر شروع کړه، ته لږ دلته ارام وکړه. ما به ورته ځم بل خوا چې به ورغلم چې زه بیا صحیح کړم بس شیخ صاحب راغی هغه بیان بیا بس کړ. ډېر زیات به زما ادب کو او زما د زوی احمد ته بیا وایي چې زه په ګاډي کې روانه یم، ستا د بابا بیان مې ځان ته لګولي، یو ځل یې وورم بل یې وورم بیا وورم، ما ته ډېره زیاته پیدا رسي. ډېر زیات ادب به کو، داسې د نورو علماو به هم ډېر زیات ادب کو. او انسان ته د خپل مرګ هغه ټیم معلوم نه دی. رب العالمین چې څومره خوښي انسان لی هغه همره زندګي مقرر کړي. دعا ورته کوي الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې وارثان له صبر ورکړي.